افسوس په دې خبره قسم ده که یاره ورځ جنازې وکړو چې سړی مړ شو ښځه مړه شوه موږ په دغه باندې صبر کوو د صبر اجر به خدای راکوي افسوس په دې خبره ده چې په غفلت سره روان افسوس په دې خبره ده چې د دنیا کور مې اوباده ده د آخرت کور مې ویران ده افسوس په دې خبره ده چې د ما ورونه عزیزان د یخې او د ګرمې هوا عادت دی په دغه توره تیاره کې به دوی څه کوي افسوس په دې خبره ده چې په دغه دنیا کې موږ د مجلس خلک یو نو په دا توره تیاره کې چې یو دیوال ته مې شایي بل ته مې مخې وریې به مجلس با سره سوق کړي زما غږ به چا ته ورسېږي که چیرې ته مرګ ښایسته کړې دا ژوند ښایسته کړې نو مرګ به دې ښایسته وي کل نفس ذایقة الموت ذایقه د مرګ که چیرې ته خوږه ګرځوي د تا په لاس کې د عزیزه نن یې ته خوږلک کې راوستی سې ژوند ښه که د الله او د ګران پیغمبر امام الانبیا حضرت محمد رسول الله ټول ویې صلی الله علیه وسلم احکاماتو ته غاړه کېږدئ قسم ته د تاسې مرګ به خوږ وي بیا چې کله یو مړی وسپاري نیک بندی چې تر څومره پورې د ده نظر ځي تا حد نګاه دا قبر ورته فراخ او فسیح شي خوشحاله خوشحالي د جنت لخوا کړکیو طرف خلاص شي دا خو د تاریکي ځای ده د تورې شپې ځای ده کله چې دا ځوان دا عزیز دا مشر دا د مو خوندو مندو عمر په اسلام باندې ښه تېر کړی او الحمدلله تېروي یې داسې کله قبر ته وسپاري یو ښایسته ځوان ښایسته انسان په شکل باندې یو ورته راځي چې نظر یې پرې ولګېږي دا مړی ورته یایي چې خدای د کور ودان که زه خو د مجلس سړی ومه دلته خو زه ډېر د بیازې ومه ته به له ما جنن نه ځې زر زر ورته ویایي هغه ورته یې زه د تا ښه عمل وم چې تا به ووایم سپین ږیرو به درته ویل ملایانو به درته ویل تا عمل پرې کړی ووایه نن زه د تا هغه ښه عمل یم نه دې پرېږدمه پریشانه کېږم زه به د تا سره یم تا به خوشحاله سه او که نن هغه عمل مو خراب زه په دنیا پسې نموس پرېږدم زه په دغه دنیاګۍ پسې ارام وګټم درواغ کې ویم چې د مېړه کوثر دی په دغه دنیا کې زه حج نه وکړم دغه دنیا کې زه خیرات نه وکړم په دغه دنیا کې زه خپل کور نظام نه کړم سم دین نه پکې راولم تعلیم نه پرې وکړم زه دا دنیا څه کړم دغه یوه ګوله به هر سړی خوري که مې 5 کروړه روپۍ که 15 اربه روپۍ دغه ګوله به خوري